رمضان ریلیف پیکج به موږ ته د کل نه میلاویږي، اکه د وزیر اعظم دی او که د وزیر اعلی دی. نو د رمضان ریلیف پیکج دی دا موږ ته د کل نه میلاویږي. خو زه سره اهم معلومات چې دي دا شیر کوم. تاسو خو د رمضان ریلیف پیکج تپوس کوئ، خو که دا یوه غلطي تاسو کړي نو تاسو ته دغه پیکج چې دی دا نشي میلاویدلی. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو راولی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسي. نو کم کسان چې تپوس کوي چې د رمضان ریلیف پیکج به موږ ته د کل نه میلاویږي، نو د رمضان ریلیف پیکج چې دی خو یو شروع شوی دی. کم چې د وزیر اعظم د طرفه دی نو هغه پیکج چې دی هغه شروع شوی دی او هغه تاسو راغستی شئ. که تاسو د دغې دپاره ایلی نو تاسو ته هغه میلاویدی شي. خپلې روپۍ چې دی دا راغلی د هغې میسج چې دی هغه به تاسو ته د 9999 نه چې دی د هغې میسج به راځي. خو په دغه میسج به تاسو ته نه میلاویږي. چې دویم میسج تاسو ته د بینک نه راشي نو په هغې کې یو کوډ ورکړی. کوډ ورکړی هغه کوډ به تاسو وښایي نو د هغې کوډ په تر باندې به تاسو ته په شناختي کارډ باندې چې دی دغه روپۍ به تاسو ته میلاو شي. لکه ستاسو په اکاونټ کې په دغې نمبر باندې به دغه روپۍ جمع شي نو تاسو خپلې روپۍ چې دی هغه بیا رایستی شي. خو چې د بینک د طرفه میسج تاسو ته راشي. بل لا تاسو د هغې په ویب سایټ باندې تاسو خپل اهلیت چک کولی شئ چې په هغې باندې زموږ ویډیو شته. خو ځینې کسان 9999 ته میسج لیږي. نو که میسج تاسو لیږئ نو میسج چې دی هغې ته نه لیږلی کېږي، نه د هغې طرفه چې دی هغه تاسو له جواب درکوي. او خبره دا کړې چې دا هیلپ لاین دی او هغه د هغې طرفه جواب نه ورکوي. تاسو به میسج چې دی دا به نه لیږئ، د هغو د طرفه به درته میسج راځي. نو خپل موبایل وګورئ که تاسو ته میسج راغلی یا درته د بینک د طرفه راغلی او یا درته د 9999 راغلی. په ځینې ځایونو کې چې دی جیس کیش ایزي پیسه چلیږي نو ډایرکټ چې د چا دغه اکاونټ نو د هغو دغه اکاونټ ته راغلی. په هر علاقه کې چې دی جدا جدا بینک چې دی هغه چلیږي. ایزي پیسه هم چلیږي، جیس کیش هم چلیږي، ایچ بی ایل کنیکټ هم چلیږي، دغه شانتې الفلا پی داسې نور بینکونه 6 بینکونه دي چې هغه به دې کې چلیږي او د هغې نه میسج چې دی دا تاسو راتله شي. بل لا د وزیر اعلی د روپو په باره کې اکثر ځینې کسان تپوس کوي چې د وزیر اعلی روپۍ چې دي دا خو میلاو نه شوې. نو وزیر اعلی روپۍ چې دي د هغې لپاره خو اول نمبر رجسټریشن دی. رجسټریشن دا دی چې تا خپل شناختي کارډ ورکړی نو تا ته به دغه روپۍ میلاویږي. نو تا چې کوم شناختي کارډ ورکړی دی نو هغه شناختي کارډ چې دی هغه انکوایرۍ لته دی. انکوایري لکه د هغې معلومات کوي چې دا سړی د دې لپاره ایل دی که نه دی. نو د شناختي کارډونه ډېر زیات جمع شوي. که د یو سړي سره 300 کسانو نو هغه 500-600 شناختي کارډه چې دي دا جمع کړي نو دغې ټول ته چې دی روپۍ به نه میلاویږي. د دې نه مخکې موږ تاسو ته په څو ویډیوګانو کې وي چې دغې ټول ته به دا نه میلاویږي. دا به هلته ځي، هلته به یې ګوري، هلته به یې ګوري نو هغه چې کوم 300 ورکړي نو هغه 300 ته به میلاو شي. باقي که 200 پیسې وایي، که 100 پیسې وایي، که 50 پیسې وایي، هغې کسانو ته چې دی دا روپۍ به نه میلاویږي. د هغو کارډونه چې دي دا به له دې نه لر کړی شي او باقي کسانو ته به دغه روپۍ میلاویږي. نو هغه یې به د ورځ نیمه کې شروع کېږي او هغه به تاسو ته د جیس کیش د طرفه چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. د جیس کیش د طرفه به تاسو ته میسج راځي. چې میسج راشي نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي 12500 روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. اول نمبر کار تاسو دا وکئ چې تاسو خپل شناختي کارډ چې دی دا نوی ساتئ. که شناختي کارډ ستاسو ایکسپایر شوی نو بیا تاسو ته مشکله چې ده دا جوړېدی شي. ځکه شناختي کارډ چې که ستاسو ایکسپایر او کوم کسانو جمع کولو د جمع کېدو په وخت کې هم تاسو ته مسله راغله او که په غلطۍ جمع شوی نو هم ګوره بیا په دغې باندې کار نه کېږي. چې شناختي کارډ ایکسپایري او په هغې باندې تاسو روپۍ رالی، که د وزیر اعظم رالی او که دغه وزیر اعلی ده رالی نو دواړه چې دي دا تاسو ته نشي میلاوېدلی. نو اوس په د وزیر اعلی را چې دی به د ورځ نیمه کېدی دا ویډیو تاسو ګورئ او هغه شروع شي او ځینې کسانو هغه کله راغستې نه وي او د وزیر اعظم خو چې دی هغه الریډي شروع شوي دي. په نمبر باندې ځینې کسانو ته چې دی میسجونه راځي نو هغه د خپلې روپۍ چې دی راواخلي. چې کوم کس ته میسج راغلی نو د ټایم نه مخکې خپلې روپۍ چې دی دغه راواخلی.